بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ناظرین ته دا یو سوال دی. چا پښتنه یاره هدای باقاعده متوته در لجله هوا پس کولینا کالجینا کشه پروموشن فیس وخلی د سټوډنټس د بچونه نه پروموشن فیس دا مطلب چې یو بچای دی د 8 کلاس نه لوړ شه 9 ته او تم جماعت نه نم جماعت ته لوړ شه ویس اسکول ولا د کالج ولا یا د کالج خو نه وي چونکه او تم نه کالج خو په لاسم نه ولوي یا په نور کې مې پرایویټ سکول نه دي پداک شه بیا هغه سټاف عمله پرنسپل ازیمادور هغه یو مخصوص فیسی په دا باندې لګولای دی چې ته د لوند کلاس نه بوند کلاس ته لوړ بل کلاس سي دا جایز دي کنه جایز دي دا شای فقهانه جایز دي کله دی چې دا شای جایز نه دی دا پروموشن فیس ځکه چې شریعت شه مطلب عوض لیا د غینوی پاین مده هغه دغه وخت شه معاوضه په خدمت یې هو وخت شه دا پروموشن فیس چونکه د بچی خپل حق دی نو چې خپل حق دی دیاته عینها او خدمت دواړه مفقود دي څه فائدہ ده نه ورسول هیڅ فائدہ ده نه ورسول د خپل حق دی د مهنت او د پیرا کول د کار کړګي لہذا په دې واښه په داجن کې بوندې دا فیس مقرر اول دا نه جایز دي او دا ټوله ته د میجا د ورورګری د محبت د احترام او د لوی محسن په حیثیت باندې دعوت تای چې دا پروموشن فیس او خپل نه جایز دي شرعاً حرام دي دغه جواز نشته لہذا دا دڑک بے دڑکا کیجی کل عام کیجی بلا ججک محسوس کرتے ہوئے کیجی لہذا ټول ورنه دغه تعلیمي ادارې سره وابسته ورنه نه دا ډیر په ادب سره درخواست دی چې د خښنه د خپل وسونسي او خپل قیامت خیال دا وسوتي او د ناجیز امر نه ده د اختراس کی الله د متحت صد عمل